أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو غابر سبيل. رواه البخاري في كتاب الرقاق. غالباً درېمه خطبه مونږ د دنیا د حقیقت او د هغې د حقارت باره کې ذکر کوو. چې مسلمانان نن په کوم څیز باندې تباهۍ ته روان دي، نو هغه ګناه ده، هغه منحوس شیز چې دی، نو هغه محبت د دنیا دی. ځوان ځان له د دنیا په محبت کې لګیا، بوډا ځان له د دنیا په محبت کې لګیا، تر دې چې ښځې او سړي دواړه لګیا دي او د دې ذلیل دنیا لپاره خپل عزتمن ځان ډېر غټ ذلیله کړی دی. د حد نه زیاته دا بیماري په تیزۍ روانه ده. او د الله نبی او ځای کې فرمایلی و په دې نه یریږم چې تاسو به بیا شرک وکئ، خو په دې باندې زه په دې خپل امت یریږم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم. د دنیا ستاسو زړونو ته رانشي، د دنیا فراهي تاسو هلاک نه کړي د مخکنو خلقو بچان. او نن والله چې هغه څه وشوه، نن که یو انسان د جمعې منځ ته اول نشي راتلی، نو دا د دنیا پرستۍ وجه ده. نن که یو مسلمان د قرآن نه ناخبره دی، نو دا د دنیا پرستۍ وجه ده. نن که یو مسلمان د الله منلو ته په غم او خاده کې نه دی تیار، دا د دنیا پرستۍ وجه ده. نن که د مسلمان په کور کې اسلام نشتا، په بهر اسلام نشتا، دا د دنیا پرستۍ وجه ده. نن که علما دین سره مخلص نه دي او حق نه وایي، نو دا د دنیا پرستۍ وجه ده. نن که بادشاهان قرآن ته نه دي تیار، دا د دنیا پرستۍ وجه ده. نن که ماشومان علم ته او د قرآن او د حدیث زده کړې ته نه دي ولاړ، دا د دنیا پرستۍ وجه ده. دنیا پرستۍ د مسلمانانو ټوله زندگی رانیولې ده. او رب کریم فرمائی: زهرة الحیات الدنیا لنفتنهم فیه. اے خلقو، دا عصد دنیا حسن دے، دا پتا امتحان دے، دا دی دنیا گریس حقیقت نشتا. او دا اللہ نبی صحابو دی نیکانو خلقو دا د دنیا نه ډېر لري خلقو. د دنیا محبتونه د دې فضل کې نو، د دې مینه د الله سره وا، د الله نبی سره وا، دیندارۍ سره وا، ځکه ډېر مخکې لاړل. زمونږ په دې زړونو کې د دنیا حقیقي مینه ورننوتې ده. دا د دنیا مینه چې د الله د حکم مخې ته راکاوټ شي، مسلمانان الله پرېږدي او دنیا علي. دا د دنیا لالچ او د دنیا مینه چې د الله د نبی د طریقو سره خلاف شي، نو نن مسلمانان د الله د نبی طریقې پرېږدي او دنیا دي. ټوله مسله دنیا پرستۍ کې ده. او د دنیا مذمت چې څومره وشي دا کم دی. ځکه
بعضې ګناهونه داسې وي چې صرف بدن پکې راګیریږي. زنا چې د دې کې نیکان نه راګیریږي، نیکان چېرته زنا کوي. دارنګې رشوت خوري چې ده، ډاکې او غلاګانې چې دي دا نیکان خلک نه کوي، په دې کې نیکان نه راګیریږي. دنیا پرستی د هغه ګناهونو نه یو ګناه دی چې کم کې نیکان راګیریږي. علما وګوره، حق پرست وګوره، دنیا پرسته پزې شوي دي، د الله دین ته اوسګار نه دي، د قرآن بیان ته اوسګار نه دي، د حدیثو بیان ته اوسګار نه دي، د حق بیان ته او د باطل تردید ته چې نن حق پرست نه دي اوسګار، د دې حق پرست ورونو په زړونو کې د دنیا محبت ورننوتی دی. او د الله نبی ابن مسعود ته ویلو چې ای ابن مسعوده دومره مزې په دنیا کې به نه حاصلو. یو صحیح حدیث کې راغلی دی چې د الله نبی په ځمکه باندې ملاس دی. ترمذی کې 2327 نمبر روایت دی چې کله د الله نبی را پاسید، عبدالله ابن مسعود صاحب وایي چې په کومه ځمکه باندې ملاس ته د چټای او د پوزي هغه پړي د الله د نبی په بدن کې خښ شوي او نشانات په دې مټ باندې جوړ شوي چې په ساده ځمکه باندې ملاس دی، بس پوزي ځان ته خور کړی دی. عبدالله ابن مسعود چې راغی وایي کتل چې د الله د نبی په بدن کې د پوزي دا پړي نښتي دي یا د کجورو اډوکې لاندې پراته و، د هغې داغونه په سرمن جوړ شوي دي. نو ورته وایي ای د الله نبی خوښه دې نه ده چې زه یو پسته بستره جوړه کړم او یو ښکلی بالښت جوړ کړم نرم، او ته په هغې باندې بېغمه آرام کې. د الله نبی دا خبره خوښه نه کړه او د الله نبی ورته وایي ای ابن مسعوده ما لی وللدنیا، زمونږ او د دنیا د یو بل سره سره ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. اے ابن مسعوده زما مثال خو پشان د یو سورلی والا دی، په لار باندې سورلی والا رواني چې د نور نه تنګ شي نو چې کوم ځای کې سوري ومونته لږ سات کینی او چې کله آرام وکړي نو بیا فوراً خپل سورلی ته وروخیږي، بیا څوک د هغه ونې سوري ته په شا ګوري یا هفته نیمه پس د هغه سوري معلومات کوي نه کوي. د الله نبی ورته فرمایي ما انا فی الدنیا الا کراکب، زمونږ مثال خو په دنیا کې په شان د یو سورلی والا دی. بس راغلو سوري ته مو لږه ناسته وکړه ولاړو، دقه د دنیا حال دی. د الله نبی فرمایي خپل ضروریات پوره کوه په یو معمولی اندازه کې چې ټیم قدرې پاسي. نور خو مونږ روان یو، رز رز مو الله ته نږدې کېږي، سکند سکند مو الله ته نږدې کوي، رز او شپه تیریږي او الله ته ور روان یو. نو زمونږ دنیا سره پاتې څه دي؟ د الله نبی دومره د دنیا نه دا زړه موړ دی چې دا عام پوزي د پاسه ځان ته قالین، ځان ته نرمه بستره نه اچوي، ځکه چې دا د دنیا ژوند دی ختمېدونکی دی. ما او تا کم قیمتي قیمتي پرومونه پیدا کړي دي، کم سپرنګان والا پومونه هم پیدا کړي دي، اور کم ډبل بیډ هم د هغې دپاره جوړ کړي دي، اور بیا مو د لاندې باندې دپاره کم صادرونه او کمې کمبلې او کمې تکیاګانې جوړې کړي دي. پاس سیلنګ شوی دی، لانټر دی، دې خوا درته ایسي او ډیسي بجلي ده. مونږ دنیا جوړه کړې داسې ده چې د دې نه د چاتلو ته زړه نه کېږي. د الله نبی به دنیا جوړوله داسې چې زړه پکې ونه لګي او سادهګیري وشي. نو دا مې عرض دا کوو چې د الله نبی ابن مسعود ته ډېر په ښه طریقه باندې د دنیا دا احوال ورمخې ته کړل او بار بار به دا خبره ښودله د امت ته چې دنیا کې ډېر زیات زړه مه لګوه. د چا له چې دنیا مزه ورکي د ده زړه نه د آخرت مینه وځي، او څوک چې د دنیا نه زړه موړ کي د ده زړه ته د آخرت مینه وردننه کېږي. دې وجې نه زړه ته د الله مینه وردننه کول
صحیح حدیث د بخاری کتاب الرقاق کې امام بخاری باب تړي باب قول النبي صلی الله علیه وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب 6416 نمبر کې دا حدیث راوړي عبد الله ابن عمر نے نقل دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کن فی الدنیا کأنک غریب او غابر سبیل. اے عبد الله ابن عمر په دنیا کې داسې جون تیر کا گویا کې ته یو غریب یې یا په لار تیریدونکې. د غریب سړي ژوند ته وګوره ډېر لانټرې نه اکثر د کرایې په کور کې اوسي. غریب سړي ته وګوره هغه یک سلای او ویټرې نه انجوای کوي. غریب سړي ته وګوره هغه سیګان نه چلی. غریب سړي ته وګوره هغه د کاټن جامې نه چي. غریب سړي ته وګوره هغه اعلی کړایان او خوراکونه نه کوي. د الله نبی عبد الله ابن عمر ته وی کن فی الدنیا کأنک غریب. اے عبد الله ابن عمر دس جن په دې دنیا کې تیر کله کې یو غریب سړی ډیرو سہولیاتو سره ډیر اعلی لباسونو سره ډیرو جیدادونو سلنګونو چتونو بیسمنټو تاخانو سره ډیرو خزو موټرو لباسونو سره مینه مساته او غابر سبیل یا دس جن تیر کله کې پلار چې یو مسافر تیریږي. مسافر چې د دې نه څوک مردان ته ذکر نو آپ لار باندې ډیرو کډو ته نګوري مردان ته روان دي داغه په ذهن کې مردان دي داغه په موبایل کې رابطې د مردان دي داغه په جیب کې کرایه د مردان د پاره ده داغه رابطې او داغه خبرې او ترې او داغه قتل او داغه بوډونه صحیح کول د مردان دي. منځ کې سره کار د ساتي. نو الله نبی وته فرمایي ته یو مسافر سفر د آخرت ته روان دی. یو خپل خوا سہولیات ته مګورا دنیا ته مګورا خپل د آخرت سفر کوا تر دې چې د خپل رب سره ملاو شي. کن فی الدنیا کأنک غریب او غابر سبیل. اسنه مردان ورسی او تلا غیر چا پیرا ګوري چې دازې خپل دی دازې خپل دی اواز برته ملک الموت کړي چې مشرا ټیم دې پوره د نور سنشتا. تب وای ما خو تماشې کولې ما خو کرایه نه دروړې ما خو مخ کې مردان کې تعارف نه جوړ کړي. بس ته یو مسافر وې ستاسو زندګي گاډه ودرې دو دنیا پاتې لانټرې پاتې سیګان پاتې ایټرې پاتې پراپرټې پاتې خزه او بچیان پاتې ستاسو دک سفر او چلاړ ختم شو. کن فی الدنیا کأنک غریب او غابر سبیل. عبد الله ابن عمر چې کله دا حدیث اوریدو بیا به خپل بچو ته وی اے زما بچو اے زما خذو اے زما یارانو دوستانو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. کله چې ما خام سملی تاسو کلیر کټ ودکېګا داسې توبه طائف الله ته ودکېګا فلا تنتظر الصباح. دا انتظار مکو چې سار بزره دې کټ نه پاسم. دا سی وای چې نن ما خام سملاستم سار به یاران دوستان په وګو باندې کټ را واخلي او مقبرې ته وړي او بیا به وی واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. او چې کله سحر پاسې کنا پدې یقین باندې مې او پدې انتظار مې چې زب ما خام ترسم د رزي په منس کې ملک الموت ستاده زندګي مزه راخلي شي. ار ټیم توبه طائف وسا ار ټیم صحیح عقیده سره وسا ار ټیم صحیح عمل سره وسا چې مرګ راشي د هر سبب پاتې شي. ډېر چغي بوه ډېر نا امید به د دنیا نه لاړ شي. انا به امید سره دي چې د دنیا له چټي ورکه بس ډېر مینه مکه و دنیا سره ډېر مینه مکه و سہولیات سره. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. کله چې سحر کې د ماښام په تمه موز او بیا وی وخذ من صحتك لمرضك. په دې صحت کې دومره د الله عبادت وکا په دې خبدن او په خزوانه کې الله ته دومره وجاړه په دې خبدن دومره قران او حدیث دکا لمرضک چې سبا د بیماره په کټ باندې پروت او ارمان نه کې چې کاش الله ته مې وګدي سجده کړې. په دې ځوانه کې الله ته وجاړه چې سبا د مرګ په ټیم کې او په بستر باندې دا نه وي کاش چې تهجد مې کړې وي. بیمار سره چې ماسختن ګولې واچي دا ساره منست نشي پاسې دي تهجد ته نشي. نو هغه وی خذ من صحتك لمرضك.
په ځوانۍ او صحت کې دومره څه وکړه چې سبا د بیمارۍ په کټ باندې پروتي صرف ارمانونه نه کې بلکې د ځوانۍ په عبادت باندې رضای. او بیا وی ومن حیاتک لموتک د جون کې د مرګ د پاره عیسی ومنه صرف د خزې او بچو د پاره جون مته روا صرف د دنیا د ګټلو د پاره جون مته روا صرف د سیګانو د ایټرو جون مته روا ومن حیاتک لموتک د جون کې دومره قران او حدیث دکا د جون کې دومره د الله دین تر نږدې شه چې دا سترګې دې پټې شي او هغه قران دې پکار شي دا سترګې دې پټې شي او هغه اطیع الله و اطیع الرسول دې پکار شي دومره دوستان پیدا کړه چې پس د مرګه پکار شي د الله د پاره دومره چا سره بغض وکړه چې هغه بغض دې د قیامت په ورځ د نجات ذریعہ وګرځي. لیکن عموما مسلمانان دنیا ته متوجه دي او نوزګاریږي آخرت ته ټیم نشته دي سره چې دې د الله تعالی په دین ځان پوهه کی دی خپل رب العالمین رضا کی د الله نبی هر صحابي ته خولې دا چې د دنیا نزړه تور کا سیدنا عمر سره د الله نبی خبرې کړې دي او د الله نبی سیدنا عمر ته وایي چې اے عمره ډیر د دنیا جن له توجه مور کوا یو ځل د الله نبی ایلا وکړه څه شی وکړو ایلا قسم وکړو چې یو میاش پورې بخپلو بیبیانو ته نه نږدې کېږم بس زړه باندې بوج راغی داسې تنګ شو د الله نبی یو میاش دپاره لاړ او یو کمرې ته طرف ته لاړ صحابه خبر شي چې د الله نبی د خپلو بیبیانو نه ایلا کړی ده او جدا شوی دی نو صحابه زړور د الله په نبی نشو ورتلی خو سیدنا عمر ته چې پته ولګېد هغه لاړو د الله نبی ته چې ور کولاو کو ویې کتل د الله نبی په خړه سبکه پروت دی بره یو مشکیزه جوړنده او یو ستغ بالغ باندې د الله نبی سر ایښی دی او سوچ کې شو چې زما ور په داسې حال کې چا کولاو کو چې سترګې ولګولې مخې ته سیدنا عمر ولاړ دی سیدنا عمر ورته ویې د الله نبی اے د انبیاو سرداره بربڼ ملاست او په بدن کې د پوزې ورننوتې دی د اډوکو په کجرو ملاست دی هغه اډوکې دې په بدن کې ورننوتې دي ته خو د انبیاو امامې ما د قیصر او د کسرا بادشاهان لیدلی دي د هغې ته په استقبال خو خلک ولاړي هغې خو په داسې سپنجونو او داسې پومونو کې ودي چې سړی حیران شي ای د الله نبی زه نن خپلې بچی ته وایم چې ستا دپاره پسته بستره او اعلی خوراکونه تیار کړي د الله نبی سر راوچت کو ای عمره پوهه نه شوې زه دې کمرې ته څه راغلی یم ما ځان داسې غریب او فقیر کړی ولې دی تا ته اندازه نه لګي ته د قیصر او د کسرا د بادشاهانو کیسې د محمد رسول الله مخکې ته څه لکې ته د دنیا د نعمتونو صفتونه زما مخې ته ولیکې اے عمر یا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره اے عمر ته د الله نه په دې رضا نه چې د دې دپاره دنیا ده د دې دپاره یې سیګان دي د قیصر او کسرا د بادشاهانو لپاره ایټرې دي د قیصر او د کسرا بادشاهانو دپاره بیبیانې دي سلنګونه دي لانټرې او چتونه دي سہولیات دي غلامان دي مزدوران دي دا د قیصر او کسرا ته مبارک شي اے عمر خوښه نه ده لنا الاخره زمونږ ستاسو لپاره کورونه په آخرت کې دي زمونږ ستاسو دپاره سہولیات او نرمې بسترې په آخرت کې دي مونږ د دنیا طلبګار نه یو اے عمر خوښه دې نه ده عمر چې دا خبرې واورېدې په خپله خبره ستومانه شو چې ډېرې کمزورې خبرې مې وکړې او ډېر غټ داغ یې راکړو او د الله نبي آیاتونه بل تؤثرون الحیات الدنیا اے خلکو کار څومره محنت در باندې وکم تاسو دنیا خوښوئ تاسو دنیا نه سخت متاثره یې خو غږ نه کوئ وللآخرة خیر و ابقا اے مؤمنانو آخرت غوره ده دنیا پس مزه د دنیا د وجې د ځان ټینشن کې اچولی دی د ښځو د بچو
د ډیرو سہولیاتو پیدا کولو، د لانټر جوړولو، د دویم چتو د تاخانو د پاره، د سیګانو د ایټرو د موټرو د پاره ځان له سکون ختم کړل دی، ځان دې د ډیر لوی رب د محبت نه اړول دی، د محمد مصطفی د اطاعت مقدت ناراضي. خپل قرآن دې د دنیا د وجه پرې کړي، خپل احادیث د الله د نبی دې پرې کړي، په دین دې ننګ او غیرت پرې کړي. والآخرة خیر و ابقا. اے خلکو آخرت غوړه ده، آخرت باقی ده، دنیا باقی نه ده، دنیا ختمیدون کې ده، نه ختمیدون کې آخرت ده. اے خلکو قرآن زده کې، حدیث زده کې، دین پرانیزدې شه، الله تعالی سره تعلق جوړ کې، د دنیا مینه ختم کې، د آخرت مینه په خپل زړه کې راولې. دا خبرې چې د الله نبی وکړي کنه، عمر دویمه خبره نه ده کړې او په ور لاړ. داسې خلقو نن سبا چې په منبر او محراب د دنیا رد کې کنه، نو خلق وی خلق ساينس کې اسمان ته وختل، سپوږمۍ ته وختل، او توسم وی چې دنیا بد شي ده. والله یاد ساته مسلمانه، تر سوچ هغه خړې زمکه لنه راغله، تر سوچ دې د صحابه تاریخ ژوند کړه نه دی، د خورو په کچا کچا کوټو کې د جون سره ځان عادت کړه نه دی، تر سو دې دا موټرې سیګانو ایټر او کاټن جامې پرې خو دي نه دي. والله کته کفر له شکس ورکی ستاد اسلام دیوالونه بنړیږي، ته د کفر هیڅ نشي کولای خلاف، ته به زور تاریخ را ژوند کې، ته به په کجورو سره ځان عادت کې، ته به کمزور او شلیدلو جامو سره ځان عادت کې، ته به لوګه پیژنې، ته به تند پیژنې، ته به د ښځو پرېښودل پیژنې، ته به د بچو جړا برداشت کې، ته به د مور او پلار نه هجرت برداشت کې چې هغه ځای له نه تلې. قسم بالله په هغه بې عزتۍ کې دننه ستا عزت پروت دی، او دې سیلینګونو والا عزت کې، دې ایټرو ایسیګانو والا عزت کې ستا لویه بې عزتي پرته ده. ته پې پوه نه یې، ته به زوړ تاریخ له واپس ځې، ته به ټوپک دی او توره به راهلې، ته به دا ایک سلای او موټر غورځې او ته به اس تخیږي، ته به هله ترقي کې، ته به د جهاد اواز اوچتې، ته به خپلې ښځې له چوټي ورکې، ته به خپل بچې په سر ښکلې او پرېږدې وې، او کور ته به په شا یو ځل ګورې او بیا به د خپل کور نه وځې، ته به هجرت کې، ته به ځان کړې. دا ذلتونه چې برداشت کړه، دې ذلت نه بعد ممکن ده ته عزت عمومي، او که ورځ ته ورځ په دویم چت د پاسه دریم چت کې د یو تاخانې په ځای بله تاخانه کې د یو جوړې په ځای دوه جوړې کاټنې اخلي، او د یو موټر په ځای دوه موټرې ساتي، او د ایسی سره ډي سیم ساتي. ته یاد ساته ستا ذلت دی، ته به بې عزته کېږې. زما او ستا د خور لور په سر باندې به سوداګانې کېږي، امریکا او کفر به لاس پلاسي، تا به په سهولیاتو باندې مشغوله ساتي، هغې به اقتدار کوي، هغې به حکومتونه کوي. چې کم در کې د سر سړي ابدا نه وجني، څوک چې در کې حیثیت والی دیندار یا به در ختمي، ته به ذلیل او رسوا وې تر څو چې سادهګیرۍ ته تللی نه وي. دنیا دې پرېښې نه ده. اے مسلمانه یاد ساته، ته عزت نشي موندلی. مصعب ابن عمر دومره مالدارو چې د ریخمو د کپړې کاروبار به کوو، یمن ته او شام ته به د کپړه تله. ډېر مالدار سړی او ډېر مالدار چې اسلام قبول کو. پلار ورته وی چې کومو جامو کې ګرځي او په کومو جامو کې د اسلام قبول کو، دا جامې دي مباسه. یو صحابي ولا صادر ورکو د ځان نیتاو کو. بیا څه وخت تېرېدو، یو ځل د 10 بجو د یخنۍ په موسم کې نور ګرم شوی دی، د ډېرې یخنۍ د وجې خوب د شپې نه دی کړی، نو یو ځای ته ورغی او نور ته سم ناستو او لکه د پیشونګړي ځان راغونډ کو. د الله نبي چې په لاره تېرېده، مصعب ابن عمر یې ولیدو، په یو مټ کې 6 ځایه پیوند و. د الله نبي وجړل، او صحابو ته وایي دا هغه مصعب بن عمر دی چې ده به د ریخمو کپړې اچولې او په ده به پلار او خاندان ناز کو. نن چې اسلام قبول کو، هغه مصعب ابن عمر په خړه ځمکه ملاس دی، 6 ځایه په لستوڼو کې پیوندونه لګېدلي. خو دې ظاهري ذلت مصعب بن عمر ته عزت ورکړه که بې عزتي ورکړه؟ او هغه ابو جهل چې په اعلی سهولیاتو کې و، هغه ظاهري عزت ابو جهل له ذلت ورکړه که عزت ورکړه؟ دې دنیا پرستی سخت خراب کړو، سخت خراب کړو. زه چې په دې دنیا پرستی رد کوم، داسې آیت او حدیث نه راځي چې ما باندې رد نه. تاسو خو وروستو
په منبر او محراب غږیدونکي عالم چې په دنیا رد کوي موټر ما سره شته، کاټن جامې زما شته، ایسیګانو هیټرې ما سره شته، سهولیات ما سره شته، نو زه چې په منبر او محراب د دنیا پرستی رد کوم، ناس هر یو سړی به وایي چې مفتي صاحب اول خو ځان سم کا. دومره مونږ کې د دنیا را ننوتې ده، نو دومره په دنیا کې خخ سړی به آخرت ته څه اوزګار شي. ظاهره خبره ده صحابو چې به قبر خوښو نو خو په پردي کندر کې به اوسېدل که نه، په خړو خورو کې به اوسېدل، نو هغه او یا قبر بړه به بد نه ګڼل. خو د دې پستو قالینونو د دې ایسیګانو نه چې یو سړی قبر تنهایي ته وباسي، دا قبر بیا څوک خوښوي؟ چرته هم نه خوښوي. چرته دا پوس قالین، چرته دا پنکي، چرته دا ښکلې دروازې، او چرته د قبر خړې خورې، خړ دیوالونه او خړې تابې، دا څوک خوښوي؟ دې وجه نه ځان نه به ساده سړی جوړ کړي. ساده سړی دې ته وایي یو لباس 2 ساعته باس، ساده ساده خوراک کوا، په ساده آبادو کې ګرځا، په ساده سہولیاتو ژوند تیروا، بس د ضرورت مطابق چې څه راځي هغه خوره، هر ټیم د الله عبادت، د الله د دین زده کړه، د الله په دین باندې عمل، په دې تلاش کیا ساده ساده ژوند تیروا چې مړ شي ستا په جنازه به خلک هم په غوږ کې یو بل ته وایي واقعي ساده سړی و، ډېر ښکلی ژوند دې تیر کو، دنیا پرس نو، ډېرو ګاډو بنګلو والا نو، ډېرو غټو غټو کورونو والا نو، ښه سړی ولاړو، کیدای شي هغه ژوند دې ډېر رنګین وي. دنیا کې موټر نو، کیدای شي د آخرت سورلی ورته میلاو شي. دنیا کې پراسه سیدا، کیدای شي د آخرت په لویو لنډرو سہولیاتو کې. نو دنیا کې ساده ژوند تیروا. د الله نبی فرمایي کن فی الدنیا کأنک غریب او غابر سبیل. د مسافر او د غریب سړي غوندې ژوند تیروا دی کې خیر دی. عرض مې دا کو چې د دنیا دا محبت د زړه نه ختم شوی نه ګنه، او د الله مینه زړه ته راغلی نه کېږي. نو یاد ساته دا خبره په صحیح حدیث کې راغلی ده. امام مسلم د الله د نبی صحیح حدیث په 2807 نمبر کې ذکر کړی دی. د الله نبی فرمایي د دنیا خوشاله به هم په آخرت کې ختم شي، د دنیا غمونه به هم په آخرت کې ختم شي. د الله نبی او سره فرمایل یؤتا بانعم اهل الدنيا من اهل النار یوم القیامه. یو جهنمی براوستی شي چې هغه په دنیا کې ټول عمر خوشاله تیرې کړې دي. ا دنیا کې ټول عمر ایسیګان او ایټرې وي، بینک بیلنس، پراپرټي او جیدادونه او سہولیات او خزي بچیانو، اعلی کړایان او ګډان او چرګانو، هغه مالدار سړی براوستی شي. او د الله نبی فرمایي فیصبغ فی النار صبغه، یو جهنم کې به صرف یو غوپه ورکړي شي او بیا به الله را باري. او الله تعالی بوتوي يا ابن آدم عيد عدم بجيا هل رأيت خيرا قط في الدنيا هل مر بك نعيم قط. اے انسانا دنیا کې د چرته خوشحالي لیدلې دا ویټر والا مالدار ووره ستاسو د مالداري او د دولت دا ټول خوشاله یو نه یو ورځ ختمېدونکې دي. اے دنیا والا چې جهنم کې یو غو په اوخري نو الله به وی چرته نعمت پیژني. اے د آدم بچیا خوشحالي پیژني، هغه به وی فیقول الله والله یا رب. خوشحالي ستوي اے رب، نعمت ستوي اے رب، سہولیات ستوي زه نه پیژنم. دا څه شي ورکړ د جهنم یوې غوپې دا تاسو له خډیر گاډیو ستا خډیر اعلی خوراکونه نه پیژني خوشحالي. لا والله یا رب، اے رب ستا په ذات مې د قسمی زما خو جون په غمونو کې تیر شو. اے رب زما زه خو وړو کې لوی شم په غمونو کې، خوشاله ما نومم نه دی اورېدلې. اے رب وړو کې لوی شم ملائک به وخاندي چې ستا یاد شو هغه تکبر جن، هغه په یو بٹن ایسی او په یو بٹن ایټر کولاوند یې شو، هغه یک سلای او هغه منول او هغه سینجه او هغه پټرول والا گاډي دی شو، هغه مخکې ورستو نوکران دی شو، هغه کړایان او ګډان دی شو. دی بوئی لا والله یا رب، اے رب ما نه دی لیدل خوشاله، زه غمونو لوی کړی يم، زه د غمونو بچی یم.
بیا الله تعالی وی دی لره کې جهنم ته ورولې. د دین بعد یؤتا باشد الناس بوسا فی الدنیا، هغه د سکروټ کو د پاسه بوډۍ آسیا به براشي، هغه سیدنا بلال چې د کاڼي په سینه باندې پراته دي، هغه صحابه کرام او هغه غریبانان چې دنیا کې خپل کور نه په کندر کې اوسېدل، دنیا کې به روټه خپل بچو ته نیمه کړه بچي ماسپهین مخره ماخام به وخره لږ خوب به خو هغه لسو یولسو رزو والا لګو والا براوستی شي، غم زپلی براوستی شي، هغه افغانیان مهاجرین براوستی شي چې د شپې یو بجه باندې بچی په اوګه باندې پراته او په انتظار خلکو له کورونو نه بار کړو، دا غم زپلی به د الله مخې ته راوستی شي. او الله نبی علیہ السلام فرمای فیصبغ صبغه فی الجنه، الله به د جنت نعمتونو کې یو سیګن لوردن نه کې او بیا برابر دغه بربندو خلقنا، دغه به لباس خلقنا، دی لګو تندو والا خلقنا، دی بیکور خلقنا، دی جیلیانو نا، دی اسیرانو قیدیانو بندیانو نه رب العالمین تپوسو کی یا ابن آدم عید آدم بچو هل رأیت بوسا قط، تاسو چرته په دنیا کې غم لیدل؟ هل مر بک شدتا قط، په دنیا کې د لوګ لیدل ده؟ په دنیا کې د ډیر بیلونو اړتیا لیدل ده؟ دنیا کې د کندر د کرایانو شاټ کېدل لیدل دي؟ دنیا کې د پنار خېټه خوب لیدل ده؟ اے زما بندا، په دنیا کې د سپېړه او جیل او لوګ او تند لیدل دي؟ د هسپتال چپو وخلی، د عزیز ولی چغو پیغورونو وخلی، تیرشن پیجنی فیقول الله والله یا ربی ما مر بی بوسن، اے زما رب غم ستوي، اے رب ټینشن دا ستوي، اے رب جیل او د جیل وهل او سپیړي، اے رب دا څه شی دی؟ د کندر ژوند لوګي او تندې، د بچو جړاو فریاد، د خپل خزې خپې بل خپې جون، د خپل بچو سری گریوانونه، یا رب ما مر بی بوسن، زه خو نه پیژنم، زه خو وړوکې ستا په نعمتونو لوی شم، زه خو وړوکې سهولیاتو سره لوی شم. الله به ورته یې د آدم بچیه مخامخ وګوره، دا ستا د غریبۍ هغه ژوند دی. اے مالداره مخامخ تا ته په سکرین ته د خپل سهولیاتو ژوند وګوره. عرض مې دارې په دې دومره اوږد حدیث کې دا غمونه ختمېدونکي دي، په دې پسې خوشحالۍ را روانې دي. اے د دنیا خوشبخته انسانه ګورې دې خندا پسې جړا را روانه ده. اے د دنیا د ایسی او د ایټرو د سهولیاتو والا، د آخرت سخت را یاد کا. اے په جیل کې بندیوان اورورا، اے د غریبۍ او د سوکالۍ په ګرشتو کې بند اورورا، اے په قرضونو او بیمارو تکالیفو کې انختی اورورا. رب العالمین به داسې خوشحالۍ درکړي چې ټول غمونه به دې هیر شي. رب کریم دې په صحیح معنو موږ ته د آخرت خوشحالۍ راکړي. الله تعالی دې زموږ زړه کې واقعي د آخرت محبت پیدا کړي. د دنیا د محبتونه دې الله تعالی زموږ د زړه نه وباسي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر